د غصې طلاق واقع کیږي یا نه واقع کیږي. دا یو تفسیری مسله ده. اغاثة اللهفان فی طلاق الغضبان دا د علامه ابن قیم کتاب دی. هغه په ډېر اوږد بحث کړی دی. ګوره یو هغه نشه ده، یو هغه غصه ده چې د سکر درجې ته ورسېدو، ستا هوش بالکل ختم شو. هغې کې که طلاق سړی ووایي نو هغه نه واقع کیږي. خو که چېرته کې یو سړی په پیاز او ټماټر باندې په جنګ شي، یا هغه خبرې داسې وي چې د ښځې او خاوند د طلاق طرف ته کومه جګړه روانه وي، په هغه دوران کې په غوسه کې طلاق وکړي نو طلاق د غوسې بیا واقع کیږي، یو طلاق رجعي واقع کیږي. ځکه صریح الفاظو کې یو طلاق رجعي واقع کیږي. دی به عدت کې دننه دننه د خپلې خبرې نه رجوع کړي اور خپلې ښځې ته به نږدې شي، نو ده ته 2 طلاقه پاتې شو او یو طلاق اختیار هغه د ده نه لاړو، یعنې دی د 2 طلاقو مالک دی. حاصل د مسلې دا دی چې د غوسې طلاق کومه چې نارمل غوسه وي د دې طلاق واقع کیږي. کومه غوسه چې د سکر حالت ته ورسي، د سړي بالکل دماغ کار نه کوي او مکمل هیئت بدل شي، دغه غوسې کې د علامه ابن قیم رحم الله علیه او د تحقیقي علماو رایه دا ده چې په دې کې طلاق واقع کیږي نه. ځکه قرآن هم وایي وان عزم الطلاق، هلته کې د عزم هغه صورت او هغه حواس ختم شي، په دې وجه باندې د هغې طلاق نه واقع کیږي.